وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان وبه قال حدثني أبو بكر وزهير بن حرب قال حدثنا نعيم عن أحمد بن عبد الله بن هريرة عن يحيى بن عمرو وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديث قال حدثنا أبي قال حدثنا كتاب الإيمان. کتاب دے تو بیان دے ایمان. تو دیکھیں سلور مسئلے شے پینزم مسئلہ مهم مسئلہ اغل تقدیر ایمان بالتقدیر. تقدیر دا یو بنیادی عقیدہ اسلام ہے. یو سړی ایمان په تقدیر باندې نه لري د دې ایمان دا کامل نه دی. د دې سړي ایمان دا نه قدر یا قدره یفلرو. قدر د دې دوه معنا دي. معنا لغوي د قدر یا د قدره اندازه کول. قدر وی مقدار مقررولو ده او قدر وی مقدار معلومولو. مقدار مقرر کول او یا مقدار معلومول. دیتا قدرم وی دیتا قدرم وی او دیتا تقدیر هم وی. نو تقدیر خپل معنا مقدار معلومول یا مقدار مقرر کول یا اندازه کول. یو قضا ده. قضا معنا لغوي پیدا کول. قضا په لغت کې معنا لغوي پیدا کول. قرآن حکیم کې الله تبارک وتعالى فرمایي فقضاهن سبع سماوات. الله و اسمانونه پیدا کړي. یا د قضا معنا فیصله کول. قرآن حکیم کې الله پاک فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقضى ربك فیصله کړی الا تعبدوا الا اياه. نو قضا معنا لغوي یا پیدا کول دي. لك فقضاهن سبع سماوات او یا د قضا معنا فیصله کول. لك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. دا للتقدير او د قدر او د قضا معنا لغوي. په اصطلاح د شریعت مراد د قدر نه یا مراد د تقدیر نه دا معنا مراد ده چې الله تبارک وتعالى علم ازلی د واجب تعالی دا محیط یا پټولو کائناتو ما قد کان وکائن ويكون چې مخکې تر شی باغیم د واجب تعالی علم ازلی شته. فی الحلم د واجب تعالی علم ازلی موجود. ما یکونو پراترون کی زمانہ باندې د واجب تعالی علم ازلی دا موجود. برابر خبره ده چې واقعه خوي او کبدوي، لویوي او کوړوي، حسی وی کا معنوي وی، ظاهري وی کا باطني وی. په دې ټول باندې الله تبارک وتعالى علم محیط. دې ته تقدیر ویل کېږي په اصطلاح شریعت چې علم ازلی د واجب تعالی دا محیط د پټول کائنات باندې ما قد کان وقائن ويكون. او به دا واقعا برابر خبر ده کخوی بدوی لویوی وړوی حسیوی معنوی وی ظاهری وی او کباطنی وی. په دې ټول باندې واجب تعالی علم دا محیط. او مراد د قضا نو قضا څه ته وایي په اصطلاح د شریعت
د علم ازلی مطابق فیصله کول چې کوم د واجب تعالی علم ازلی دی دا غي مطابق فیصله کول یا پیدا کول دې تقاضا وي د الله علم ازلی شته خدای مطابق چې الله فیصله کوي شی باندې یا د پنا کولو یا د پیدا کولو چار فیصله کوي دې تقاضا وي یا د علم ازلی مطابق یو شی الله پیدا کوي علم ازل شته چې فلانه سره د فلانی وخت فلانی کې پیدا کیږي کله چې دا پیدا شي دې تقاضا وي د الله علم په باندې او د علم مطابق د هغه پیدا کول دې تقاضا دا وي نو اوس ایمان بالقدر یا ایمان بالتقدیر د ایمان بالتقدیر څه معنی د ایمان بالتقدیر معنا دا چې کوم شی چې په ازل کې موجود دی چې الله تبارک وتعالى علم په باندې محیط دی او برابر خبر ده چې واقعا هر قسم وي د دې ټول علم قطعي علمي محیط الله تبارک وتعالى لري على الدوام دې ته ایمان بالتقدیر وي یا دې ته ایمان بالقدر وي او دې ته ایمان بالقدر وي چې کوم په ازل کې په دې کائنات کې سکیږي او سشوي دی او سکیږي او صبر روان زمانہ کېږي یا په هر موجود دي چې هر کله وی واقعا او په دې ټول علم قطعي علم محیط د واجب تعالی علی الدوام وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو د الله تبارک وتعالى سره د غیب کنجیان د الله تبارک وتعالى ایمان بالقضاء سمانا ایمان بالقضاء دا معنا دې معنا دار چې په دې کائناتو کې څه سکی یا په دې کائناتو کې څه شي او سکی د اذن ناوا په دغه طریقې باندې چې واجب تعالی علم محیط کې موجود دي چې واقعا هر قسم دي د دې ټول اشیاء او د افعال خالق الله تبارک وتعالى دا ټول سيزونه الله پیدا کړی او الله تبارک وتعالى د خپل علم ازلی مطابق هر شی په خپل اراده په خپل قدرت کامله سره په خپل وخت په خپل مقدار باندې الله پاک پیدا په خپل وخت او خپل مقدار باندې الله پیدا د الله د اراده نه ما سوا یو ذره هم حرکت د نشي کولای حرکت حتی یو ذره حرکت نه یو ذره یو پان دا حرکت کی د الله د علم نه ما سوا حتی چې د انسان که اعمال او کبر اعمال د انسان خیالات دي د دې ټول پیدا کول والا الله تبارک وتعالى د الله تبارک وتعالى دا پیدا کړی دي د ایمان بالقضاء ایمان بالقضاء دا معنا چې په کائناتو کې چې دې کائناتو کې چې سچي یا سشوي د اذن روا چې واقعا هر قسم دی خې بدې وي وړي هر قسم واقعا دي د دې ټول اشیاء د دې ټول افعال خالق هغه الله تبارک وتعالى الله د خپل علم ازلی مطابق هر شی په خپل اراده او په قدرت کامله سره په مقرر وخت او په خپل مقدار باندې الله پیدا کړ په خپل مقدار چې الله کوم مقرر کړی دی چې دا شی په دومره مقدار پیدا کیږي نو باندې الله پیدا کړ د الله د اراده نه بغیر یو ذره هم حرکت نشي یو کوټه غوندې شی هم حرکت نشي کوي حتی چې د انسان تمام خو اعمال او بد اعمال او د انسان خیالات د سوچونه دا ټول د الله تبارک وتعالى پیدا دا ټول الله پیدا د انسان چې څه کې د دې خیالات د دې پیداوار هم الله تبارک وتعالى الله پیدا
إنا كل شيء خلقناه بقدر وقد جعل الله لكل شيء قدرا والله خلقكم وما تعملون الله خالق كل شيء هل من خالق غیر الله و دا ټول په دې باندې ده چې د اشیاء پیدا کوونکې د الله تبارک وتعالى د دې ټول څه پیداوار د الله تبارک وتعالى چې څنګه پیدا کړي او په څه مقدار کې دا د الله حکم کله زموږه کې پیدا کړي کله ونه کې پیدا کړي کله هوا کې پیدا کړي کله زمکه نه لاندې پیدا کړي کله زمکه په سر باندې پیدا کړي کله غټ پیدا کړي کله ورګوټه پیدا کړي د دې ټول پیدا کوونکې په خپل مقدار باندې هغه الله تبارک وتعالى کوم سره هغه د بیرې ونې نه راغلی نو سوچ فکر ځان سره کول یاره دا د بیرې ونه دومره غټه ده الله تبارک وتعالى په ټوټه ټوټه بیرې پیدا کړي وړي وړي یو خدای ثوابیر یو بیرې څنګه وړي وړي او د دې نه ما سوا د پیټه په جوړه ځلم ته وګورم دا نری شانت څنګه تللی او په دې کې دا غټ پیټه په الله پیدا کړي عقل تقاضا خدا چې دا پیټه کړي په دې بیره کې وځي کمه راغله او دا د پیره دانه دا د په دې پیټه کړي وي دا دا ورکوټي له ودا دانه ورکوټي ودا سوچ ځان سره په دې کې عمر راغله هغه د بیره دانه چې بیره دانه خوري نو بیره دانه د پروګرام د کړه دا په خوا او راغورځېدلې دي سړی په سر باندې چې په سر ورځې نو باندې نه راولي چې سر ترتور کې دې چې ورته هم په نه وږي نو سم پوښه هغه نه بعد الله تبارک وتعالى خپل قدرت کامله باندې خپل خبري ویا الله اوس کړي دې بیره په ځای باندې په دې بیره ونه کې لا پیټه کوي او زما په سر ولې زما خو دې پوتې ویا الله خپل خبري چې کوم شی څنګه په څومره مقدار او څنګه پیدا کې الله خپل خبري دا د عقل تقاضا نه ده چې الله تبارک وتعالى څنګه پیدا کوي څومره پیدا کوي د ونه کې پیدا کوي چې په ځمکه کې پیدا کوي د ځمکه په سر باندې پیدا کوي د دې ټول علم د الله تبارک وتعالى البته پیدا کوونکې د هر یو څه الله تبارک وتعالى او الله تبارک وتعالى انسان ته یو نوع اختیار د افعال کول نه کول الله ورکړي انسان ته یو نوع اختیار د کول نه کول الله تبارک وتعالى ورکړي دغه اختیار انسان ته ورکړي یو نوع اختیار د دې اختیار نه تعبیر هغه په کې څه سره شي لها ما کسبت ولکم وعليها ما اكتسبت نو دا کسب دا کسب د دې اختیار انسان ته ورکړل شوی دی تعبیر په کې څه باندې دا په سوره بقره کې او سوره احزاب کې د دې تعبیر شوی دی دا په امانت سره شوی ان عرضنا الامانه على السماوات والارض البته تعبیر په امانت سره شوی د دې کسب په بنا باندې انسان دا په دین باندې د عمل کولو مکلف الله انسان مکلف وکړ الله پیره مکلف وکړ مستحق د ثواب او مستحق عذاب ولی ځکه الله دې ته یو نوع اختیار ورکړي د کولو نه کولو جامع تعبیر مو کې څه د دې اختیار د وجه نه یو نوع اختیار لري دی وجه الله پاک انسان مکلف وکړي چې دین باندې د عمل کولو مکلف د انسان په دین باندې عمل داخل او الله تبارک وتعالى پیریان دا مکلف چې انسانان دې مستحق د ثواب او د عذاب دي پیریان مستحق د ثواب او د عذاب دي نور حیوانات نه دی ولې چې دې الله یو نوع اختیار ورکړي د کولو او د نه کولو نو معلومه شو چې خالق د افعال انسانیه او د الله تبارک وتعالى او کاسب د عبد
ثواب او عذاب دا په خلق باندې مرتب کیږي نه، دا په کسب باندې مرتب. چې انسان په خپل اختیار باندې څه کوي نو دا په دې باندې مرتب دی، ثواب او عذاب دې باندې مرتب. په خلق باندې مرتب ثواب عذاب مرتب نه، په خلق باندې دا مستحق ثواب عذاب نه، بلکې دا په کسب باندې دی چې انسان په خپل اختیار باندې دا. اوس انسان ته کسب ورکړی شوی یو نوع اختیار تعدیل دی نه کسب باندې. د دې کسب حقیقت څه شی دا څه ته ویل کېږي؟ دومره د عقلي او نقلي دلیل نه معلومي چې کله انسان د افعال کولو خواهش انسان چې دا کار کو نو څه افعال او کار کولو خواهش انسان کې نو غیر اختیاري تور باندې الله تبارک وتعالى د انسان په زړه کې دا پیدا شي چې کله الله تبارک وتعالى انسان کوم فعل کول خواهش کوي چې زه به دا کار کوم غیر اختیاري تور باندې نو الله تبارک وتعالى زمون په زړه کې دا پیدا شي دا واچي چې دا به دا کار کوي. د دې په کول باندې انسان غور سوچ کې چې دا کار وکم صدا د کولو د نه کولو د دوه طرفونو موازنه چې زه دا کار وکم کدا کار ونه د کولو نه کولو نو وروسته بیا عمل کولو ته ترجیح ورکړي چې په دې کولو کې زما خیر دې زه به دا کار کوم. ښه چې کولو ته ترجیح ورکړي نو هغې نه بعد کې اندامونو ته حرکت دا وکړي تر دې پورې چې دا فعل وجود ته راشي. اوس انسان زړه کې خواهش پیدا شي د دې خواهش نه واخله تر وجود د فعل پورې چې څومره څیزونه دي د دې خالق انسان نه دی. ځکه انسان ته دا پته معلومه نه ده چې په دې کې کوم حصه د بدن زما به په دې کې هغه کار وي، زما د بدن کوم حصه په دې کار کولو کې هغه وجه کوي دا مته معلومه نه ده چې کومه حصه په دې کې کار کوي او کومه نه. خو البته د انسان په وجداني طریقې باندې او بدوي طریقې باندې نو د انسان دا پیژني چې د خواهش او د صدور د فعل په مابین داسې یو مقام ضرور شته چې هغه کې د فعل کولو نه کولو آزادانه اختیار انسان ورکړي چې دا فعل کې او کني کې ته په دې آزاد اوس دا اختیار دې دا کې کنه کې اوس څه ولګېلې دا یو طرف اختیار چې دا کار کوم یا دا بل طرف اختیار چې دا کار نه کوم پس دغه ته قسم او په دې باندې دا سزا مرتب ده دا ثواب عذاب په دې باندې مرتب دي دې ته قسم. مثلا څه سهار وچت دا خواهش غیر اختیاري تور باندې دا خواهش چې زه نن زما سبق ته زما مدرسې لا شک قرار نشي خو به دې ترجیح ورکړه چې زما په طلوع کې خیر دې لا نشي سبق به وایي. اوس ته چې راځي په خو باندې راځي که په ګاډي کې راځي که په موټرسایکل راځي که په هر طریقې باندې راځي نو تا ته اوس دا پته لګي چې زه ځان له څنګه برسم دا اراده را پیاده را روان نو سړی به د ګاډي وګړي ګاډي کې ورشي ګاډي کې بر روانې ګاډي به خراب کې خوشي پیاده ورشي. اوس تا ته پته نشته چې په دې راتلو کې ستا د بدن کوم حصه دی کې کار دا معلومات هم تا ته نشته. خود څه چې آزادانه کو دا بدهي واضح ښکاره خبره ده چې انسان په وجداني او بدهي طریقې باندې پیژني چې زما خواهش ده چې زه ځم دا فعل اندامونو ته می حرکت ورته را روان شي. د دې په مابین کې ضرور داسې یو مقام شته چې د فعل کولو نه کولو آزادانه اختیار دې ته ورکړل شوی. اوس یو طرف ته ورکه چې ځم او بل طرف ورکه نه دغه تکلیف دا ثواب عذاب سزا او جزاء دا دې باندې مرتب ته په دې کې څه باندې مرتب نظر روان او راغلی سبق دراغلی تو دک تصدید چې تا آزادانه تور باندې تا ته اختیار کزم تا ته اختیار دی کنه دې تا اختیار دې ته کیسه دی کی دا سزا او جزاء
ثواب عذاب په دې باندې مرتب دا ما دغه نو اختیار باندې مرتب دې مثال دا دی تا مثلا ټوپک راوړ تا ته مانچا راوړ یو سړی دې وشي و چې تا وشته تاسو چلو کو معمولی دا یو وخت دې التویونه معمولی حرکت ورته درس کړي اوس سړی مړ اوس چې چا دا ټوپک جوړ کړي چا دا بارود جوړ کړي چا دې پیدا کولو کې دومره محنت کړي چا تا تر رسولې چا تا اخستې دا یو سو ګرانی بناغه ته یو هیڅ کوم نو دا قاتل ځکه پیدا کول والا ته سو قاتل نه وي نه سو ټوپک والا نه کارخانه والا نه نه بارود والا نه نه کارتوس والا نه او نه چې تا ته ټوپک چارول نه اغران یو څو نه او تا چې معمولی دا کو دغه د کړه نه ولې درانی ځکه وای چې دا کسب تا کړ تا ته نوع اختیار چې یا داسې کوله یا نه کوله دا خپل اختیار استعمال کړه داسې د فکر سره مول او چې خفيف حرکت تا وکړه دا کیسه وکړه ساره نه اگر خاني والا ټوپک والا نه دا ثواب عذاب او سزا په کیسه باندې مو دغه انسان ته یو نوع اختیار ورکړل چې هغه کیسه دی الله تبارک وتعالى په دې کیسه باندې راځي دا یو نوع اختیار دی نو په پیدایش باندې سزا او جزاء مرتب نه ده حالت د افعال ټول الله تبارک وتعالى بلکې ثواب او عقاب دا کوم مرتب دي دا په کیسه باندې دا مرتب چې دا کفي یو نوع اختیار دی په دې کیسه باندې لکه دلته چې تا په دې کیسه باندې دا راځي نو اوس پس دینه معلومه شو دا چې زمونږ د اهل سنت والجماعت چې کوم عقیده ده دا د دې قدرت کامله او د جبریه او د دې دواړو په مابین کې ده چې انسان ته الله پورا قدرت څنګه دی ورکړي چې خالق د افعال او انسان او انسان مجبور محض نه دی چې دا شي لکه د جمادات په شان دا څنګه نو زمونږ عقیده د اهل سنت والجماعت عقیده هغه د قدرت کامله او د جبر محض دی په مابین انسان خالق د افعال نه دی او نه قادر مطلق د افعال نه د انسان دا پیدا کړی د افعال نه قادر مطلق د انسان هر څه کوي بلکې انسان دا مجبور اختیار الله ورکړي یو نوع اختیار الله تبارک وتعالى ورکړي انسان مختار الا حدن انسان مجبور دی الا حدن یو اندازه پوری الله اختیار ورکړي یو اندازه پوری الله انسان دا مجبور دی نه مجبور محض نه قدرت کامله الله نو چې یو حد پوری دا مجبور دی دا عقیده د جبریه او د قدریه په مابین نه انسان مجبور محض دی او نه انسان ته الله پاک قدرت کامله دا ورکړي انسان مختار دی الی حدن انسان مجبور دی الی حدن نو د جبریه او د قدریه په مابین کې دا عقیده دا د افراط تفرید نه خالی ده او دا متوسطه عقیده ده او دا درمیانه عقیده دا ذکر وایي چې د جبریه او د عقیده ده هغه دا و چې انسان مجبور محض بالکل مجبور هغه دا وایي چې انسان داسې مجبور دی چې فرق نشته په مابین د حرکت د ید د کاتب کې حرکت د ید ممکن شي یو سړی پالت وهله هغه لاس حرکت کوي د دې او کاتب چې لاس خوري د دې په مابین کې هیڅ فرق نه شته حرکت د ید مرتعش او ید د کاتب کې د دې کې فرق نشته او دا تدبیر البطلان خبره ځکه حرکت د ید مرتعش هغه غیر اختیاري هغه د هغه اختیار کې نه او حرکت د ید کاتب د اختیاري دی دا انسان اختیار کوي کثرت کې نو وکه حرکت یې تا ورکوا او کثرت کې نو دا مطلب په دې ویلو ځکه دی وایي چې انسان مجبور محض انسان ته هیڅ نوع اختیار حاصل نه دی
دا د جبریو د هغه د عقیده زمون عقیده ده چې انسان مختار د الہ دین او انسان مجبور د الہ دین مختار کلم نه ده او مجبور محض هم ده او دا مذهب د قران پاک د نبی رسول الله سلام د احادیث او هغه نصوص باندې چې انسان د شرعي احکام مکلف جوړ کړي الله تبارک وتعالى انسان مطالبه کې مکلف کړي دا باطل دي دا مذهب د کله اقیم الصلاه واتوا الزکات ولا تقربوا الزنا وسی انسان مجبور محض او تمام احکام شرعي باندې انسان مکلف دی چې تبه مونږ کې زکات ورکې وجب نشي زنا بنکه غنا بنکه په احکام باندې هغه مکلف دی انسان مجبور محض دی نو دا خو تکلیف به مال حساب کړه او تکلیف به مال حساب باطل دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها تکلیف به مال حساب باطل چې باطل دی نو معلومه شوا چې د جبریو عقیده د قران او د احادیث د نصوصنا دا عقیده بالکل باطل ده انسان مجبور محض نه دی انسان مجبور محض وي ولا تبارک وتعالى ولی انسان د احکام مکلف کړی اقیم الصلاه حکم ورته ولا تقربوا الزنا حکم دا ورته نو دا د جبریو عقیده او د قدریو عقیده هغه د قدریا هغه دوا یو متقدمین قدریه دي او بل متأخرین قدریه متقدمین قدریه وایي چې واجب تعالی په اشیاء باندې علم ازلی نه لري علم ازلی د واجب تعالی په اشیاء باندې نشته چې کله یو چیز پیدا کیږي نو هغه نه بعد الله علم به باندې راځي علم ازلی د واجب تعالی دا کله چې دا شی واقع شي نه هغه نه بعد الله علم به باندې شي او دوی دا وایي چې افعال د عباد خالق دا خپل عبادت افعال د عباد خالق دا خپل عبادت جدي پیدا کول کې د خالق دا عبادت متأخرین قدریه وایي چې د واجب تعالی علم ازلی شته ده په افعال باندې او الله خالق د خیر دی خالق د شر نه دی خیر الله پیدا کړی دی او شر الله نه دی پیدا نو دی باندې مونږ دا وایو چې تاسو وایي چې واجب تعالی علم ازلی شته او خالق د خیر واجب تعالی دی او د شر نه دی ناغي دا وایي ولی که واجب تعالی خالق د شر شي نو په افعال باندې سزا او جزاء دا عدل نه دی ځکه چې بنده خپل خالق د خپل فعل نه دی چې هغه خالق د خپل فعل نه دی نو سزا او جزاء چې مرتب کیږي نو دا انسان خبره دا عدل نه دی او دویم دی دا وایي کچېرته دا خالق د شر الله تبارک وتعالى شي بیا به نسبت د شر واجب تعالی ته شي او تعالی الله وذلك علو سبیلا الله نسبت د شر نه منزه نو واجب تعالی خالق د خیر دی خالق د شر نه دی د خالق د شر واجب تعالی نو بیا به نسبت د شر واجب تعالی کوي او الله د شر نه دا منزه لیکن موږ وایو چې د قدریو په مذهب باندې دا اوله خرابې ته چې سزا او جزاء دا کته مرتب کې دا عدل نه دی انسان خالق د افعال نه دی نو موږ استاسو په مذهب باندې افضل خرابې چې کومه دا خرابې دا د جبریو په مذهب باندې لازم موږ انسان خالق نه موږ انسان کاسب موږ انسان خالق نه مونږ کاسب یو سزا جزا چې دنو دا په کیسه باندې دا نه په خاص باندې دا خو تاسو په مذهب باندې لازمي تاسو یې انسان خالق د افعال د عبادت هغه عبادت چې څه په سزا او جزا مرتب کین نو دا د عدل او انصاف نو دا خو تاسو په مذهب باندې لازمي زمونږ په مذهب باندې زمونږ وو چې کاتب دی او خالق سره دی او کته نسبت د شر واجب تعالی سره دی مونږ نسبت د شر واجب تعالی ته نه ولي
ځکه خیر خو اصل خیر د دې شر د پاره دوه حیثیت یو شر من حيث انه خیر د دې حیثیت نه خیر و دا شر د الله د دې حیثیت نه چې دا د الله مخلوق دی دا خیر دی د شر پیدا کولو کې د الله ډېر حکمت دی نو شر دې لپاره دوه حیثیت یو شر من حيث انه شر یو حیثیت د دې نه چې دا شرم خیر ځکه دا شر د الله مخلوق دی الله پیدا کړی دی او دې کې د الله ډېر حکمتونه دي دا هغه حکمتونو په بنا باندې الله پیدا کړی نو دا شر نه دی بلکې دې شر کې هم خیر دی مثلا الله کفر پیدا کړی او ایمان پیدا کړی کفر شر دا الله پیدا کړی ایمان خیر دی دا الله پیدا کړی دې کې حکمت دا دی چې الله تبارک وتعالى دو متضاد اشیاء پیدا کړی دې کې قدرت کامله د الله تبارک وتعالى اشاره ده چې الله په قدرت کامله لري چې دو متضاد اشیاء په یو وخت پیدا کړي چې کفر او ایمان الله پاک اظهار د قدرت کامله کې په بندگانو باندې چې دا دواړه متضاد څیزونه دي او الله تبارک وتعالى پیدا او بل کتا څنګه چې واجب تعالی د شر پیدا کوي کې نو تاسو نه تاسو چې د جهنم خیر دې کا شر جهنم شر دې پیدا کوي چې څوک دې تاسو چې دې پیدا کوي چې الله ابلیس خیر دې کا شر ابلیس شر تاسو نه تاسو دې پیدا کوي چې څوک دې نو تاسو چې دې پیدا کوي چې الله نو تاسو په مذهب باندې هم فیلزم نسبت الشر الى الله تعالی بیا په نسبت شر واجب الله تعالی تاسو په مذهب باندې هم نو کوم اعتراض تاسو په مونږ کوله نو هغه اعتراض په تاسو باندې جهنم شر دی ابلیس شر دی د دې ډول پیدا کوم چې الله تبارک وتعالى دی نو بیا خو تاسو په مذهب باندې نسبت شر واجب الله تعالی نه نو چې کوم اعتراض په مونږ باندې کوي هغه اعتراض تاسو په مذهب باندې کوي تاسو مذهب باندې هغه وایي دلته البته یو سوال هغه داسې کېږي هغه دا چې دلته قران کریم کې الله په ویم الله ما یشاء ويثبت وعنده الكتاب دا یم الله ما یشاء د دینه معلومي چې په دې کائناتو کې محو اثبات کېږي د دینه معلومیږي چې په کائناتو کې ترمیم دا راځي او ترمیم کېږي او د دې لپاره معاهدات موجود د کائناتو کې ترمیم کېږي چې بعض آیاتونه دا منسوخ شوي منځونه په ابتدا کې 500 نامې نه بعد 15 شو نو د دې نه معلومیږي چې ترمیم راځي یا لکه داسې ده چې بعض اعمال هغه زیاتوالی په رزق کې راوړي بعض اعمال چې سړی کې زیاتوالی په عمر کې راوړي د دې نه معلومیږي کائناتو کې ترمیم کېږي ستا په عمر کې زیاتوالی راځي شي په اعتبار د اعمال ستا په رزق کې زیاتوالی راځي شي په اعتبار د اعمال لکه د والدینو خدمت او صله رحمی دا دواړه راوړي او دا په رزق کې او په عمر کې ستا الله پر زیاتوالی راوړي الله په کې برکت نشي د دینه معلومیږي چې په کائناتو کې ترمیم راځي او په کائناتو کې ترمیم کېږي او د بعض نصوصونه هغه نه معلومیږي چې تقدیر نه بدلي تقدیر کې ترمیم ځان نه دی بدلېږي نه لا تبديل لكلمات الله ولن تجد لسنة الله تبديلا لا تبديل لكلمات الله دینه معلومی چې ترمیم ناراضي او ترمیم نشي کېږي نو ظاهري په دې نصوصو کې تعارض او تضاد معنی بعض نصوص نه معلومیږي چې په کائنات کې ترمیم راځي شي ترمیم راځي او بعض نصوص نه معلومیږي چې په کائنات کې ترمیم نشي راځي ترمیم دا نه راځي لیکن څه جواب وکړه حاصل دا چې کائنات کې هم ترمیم راځي شي هم نشي راځي دا وی وجه دا چې تقدیر دوه قسمه سره
یو تقدیر معلق دی او بل تقدیر مبرم دی تقدیر معلق دی ته ویل کېږي چې د هغې نتیجه په شرط باندې د تقدیر معلق نتیجه موقوفه په شرط پورې مثلا دا پلانې سړی بیمار و کدی پلانې دوايي وکړه پلانې ډاکټر ته ورغی پلانې دوايي وکړه هغه وخوړله پرېږدي وکړو الله به دې ته صحت راوړي او کدا پلانې ډاکټر ته ورنغی پلانې دوايي ونه خوړله پلانې دوايي استعمال نه کړل نو دې ته بالا توکلا شفا یا پلانې کس کدی ولګېدل مطالعه وکړه تکرار وکړ کوشش وکړ د الله نه دعاګان انسان ته وغوښتلې محنت وکړو الله تبارک وتعالى به علم ور او کدی سبق کې نو تکرار ونکړو علم ونکړو محنت ونکړو د الله تبارک وتعالى نه دعاګان انسان لپاره نو وغوښتلې نو دې ته علم نه ملوي دې ته تقدیر معلق وي دا شرط پورې تړل شي کدا پلانې شرط موجود شي پلانې شرط موجود شي نو دا به موجود شي دا شرط موجود شي مشروط به موجودي کدا موجود نشي نو دا به نه موجودي کپلانې دوايي استعمال کې شفا به وي کپلانې دوايي استعمال نه کې شفا به نه کدا سړی محنت کوشش وکړي او تکرار وکړي مطالعه وکړي محنت وکړي نو دې تبع علم الهي کدا تکرار ونکړي محنت ونکړي کوشش ونکړي شرط موجود نشي نو علم نه موجودي مشروط به نه موجودي علم به نه ملوي دې ته تقدیر معلق بل تقدیر مبرم دی تقدیر مبرم هغه ته شرط پورې موجود دی تقدیر مبرم دا قطعي دی معنا دا ده نو په پلانې دوايي سره بعد پلانې سړي شفا یي پلانې سړي ته الله تبارک وتعالى علم ورته دا قطعي دی دا قطعي دی دې کې تغییر او تبديل دا راځي نشي ځکه دا شرط پورې موقوف نه دی دا نصوص کې چې تغییر راځي معلومي دینه مراد تقدیر معلق او چې کوم نصوص نه معلومیږي چې هغه کې ترمیم نشي کېدلی نو هغه نه مراد تقدیر مبرم دی ځکه تقدیر مبرم دا قطعي دی او دا یقیني دی د الله تبارک وتعالى په هر سبانه علم ازلی د الله تبارک وتعالى او الله تبارک وتعالى علم ازلی په ټول اشیاء باندې دا ثابت او البته نو تقدیر دوه قسمه سره یو معلق دی او بل مبرم دی معلق دی ته وایي چې دا موقوف تر شرط پورې کدا شرط موجود شي په دې باندې نتیجه مرتب کیږي کدا شرط موجود نشي په دې باندې نتیجه نه مرتب کیږي کپلانی دوايي استعمال کی شفا بوي کپلانی دوايي استعمال نه کی شفا دا بني کپلانه سره تکرار مطالعه کی محنت کی علم او تحملی او کدا ونکی نو نتیجه په باندې نه مرتب کیږي علم نه او تقدیر مبرم دا قطعی دی لکه دا پلانه سره کپلانی دوا استعمال کی نو دې سره شفا ورته ملاوي پلانی سړی ته علم ملاوي چې کوم نصوص کې راځي چې تغییر برابر راځي په کې دا تقدیر معلق او چې کوم نصوص نه معلومیږي چې تغییر پکې نه راځي نو دا تقدیر مبرم نو تقدیر اصل کې دوه قسم سره لري نو ځکه په نصوص کې باندې کې تضاد نشته او په نصوص کې تعارض دا نشته ځکه چې تغییر دا معلق ورته او تقدیر معلق وي او چې کوم یو کې هغه عدم تغییر راځي قطعي وي هغه تقدیر مبرم دی ځکه تضاد او تعارض نصوص کې دا نه ده اللهم صل